الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في الطاعون مات شهيدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دا احباب په خواهش سره مختصر پیغام ستاسو مخې ته پیش کومه. داسې خو په دې موضوع سره تفصیلی بیانات زموږ علماء کرامو مشایخ اعظامو کړي دي او موږ اوریدلی هم دي، تاسو به هم اوریدلی، او هر یو عالم خپل رائے پیش کړې ده. موږ هم تفصیلی بیانات کړي دي، موجود دي په یوټیوب باندې. زندگی سے لطف اٹھائیے دا زموږ د یوټیوب چینل دی. ولیکن مختصر پیغام د ملګرو په خواهش سره دوباره ستاسو مخې ته زه پیش کوم. الله تعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. قابل قدر معزز مسلمانانو، د الله جل جلاله په خپلو بندګانو باندې مختلف قسمه امتحانات او مختلف قسمه ازمایشونه راولي. دا د دې دپاره چې الله جل جلاله خپل بندگان ممتاز کی د هغه شخصیاتو نه، د هغه کسانو نه چې کم خلق د الله جل جلاله د حکمونو بجاوري کوي او کم خلق د الله جل جلاله د حکمونو بجاوري نه کوي او هغه د الله جل جلاله د رحمت نه مایوسه کیږي. الله جل جلاله په نن سبا زمانه کې په دې انسانانو باندې یو قسمه وبا راوستې ده چې کرونا وایرس ورته ویلی شي، او په دې کې الله جل جلاله اصل کې زمون امتحان اخلي چې زما دا بنده ما طرف ته متوجه کیږي او کنه. رونو دا وبا دا عام راغلی ده، په ټوله دنیا کې دا وبا خوره ده. د کافر د پاره او د غیر مسلم د پاره دا وبا د الله تعالی د طرف نه عذاب دی، او د مؤمن د پاره کله چې د صبر وکړي او الله جل جلاله طرف ته متوجه شي، نو دا یو یادګیرنه ده، دا یو تنبیه ده د الله جل جلاله د طرف نه چې مسلمانان الله جل جلاله طرف ته رجوع وکړي، د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي، او الله جل جلاله چې کوم احکام مونږ ته ذکر کړي دي په قرآن مجید کې په هغې باندې عمل پیراهي وکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت کمی طریقې چې دي په داسې قسمه معاملاتو کې هغه اپناو کی او د الله جل جلاله د رحمت نه د مایوسۍ اظهار ونه کی. رونو دا وبا راغلی ده، دا موجود ده. مونږ ډیر ګورو په مختلفو ځایونو کې ډیر خلک د دې شکار شو. اوس زمونږ د پاره څه پکار دي؟ اولنی څیز زمونږ د پاره دا پکار دی چې مونږ الله تعالی طرف ته توجه وکړو، رجوع وکړو د الله جل جلاله په در کې، او د خپلو ګناهونو نه د هغې بخښنه طلب کړو او نیک طرف ته توجهات خپل دا مړاو کړو. یولنۍ خبره خو دا شو. دویمه خبره زمونږ د پاره اهم او ضروري دا ده چې حکومت د طرف نه، د محکمه صحت د طرف نه کوم احتیاطي تدابیر دي په هغې باندې مونږ عمل شروع. داسې ونه ګڼو چې یاره دا خو یو سازش دی او بس چې څه کیږي نو کیږي به د الله جل جلاله چې زمونږ دپاره په تقدیر کې څه زمونږ لیکلي نو بس هغه به مونږ ته رسي. نه، دا خبره غلطه ده، دا خبره د تقدیر خلاف ده، دا خبره د قرآن مجید خلاف ده. توکل بېشکه شته دی، خو توکل په هغه صورت کې به اختیاری کله چې اسباب هم ته اختیار کړي. نو اول به مونږ اسباب اختیار کړو، د هغې نه بعد به د الله جل جلاله په ذات باندې توکل وکړو. د توکل دپاره اولنی شرط دا دی چې انسان خپل نیک اعمال هغه چې کوم دی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې موافق جوړ کړي.
انسان اول اطاعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شروع کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته توکل هم دغه شان ښودلی دی چې یو صحابي د حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي وایي د الله رسوله زه یو اوښ مې راوستی دی لول هغه اوښ داسې وتړمه او بیا په الله توکل وکړمه که نه دغسې یې پرېږدم او په الله توکل وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي لول یې وتړه د هغې نه بعد په الله توکل وکړه. نو ګوره توکل دا د اسبابو د اختیارولو سره څه متضاد څیز نه دی. مونږ ته پکار دا دي چې حکومت د طرف نه کوم احتیاطي تدابیر دي هغه مونږ اپناو کړو، په هغې باندې عمل وکړو، د خپلو بچو حفاظت وکړو، د خپلو مشرانو د خپل غیر چاپیره ماحول حفاظت وکړو. که چېرې یو کس ته هم ولګېده خدای نه که په یو معاشره کې نو هغه به پیلاویږي. دا داسې بیماري ده چې دا پیلاویږي. نو لهذا مونږ ته پکار دي چې د خپل غیر چاپیره ماحول هم خیال وساتو، د خپل کور هم خیال وساتو، د خپلو ماشومانو هغه چې کوم دی نو بهر ته نه راپرېږدو او صرف چې کوم ضرورت دی او ډېر زیات احتیاج دی زموږ څه څیز ته د هغې دپاره که د کور نه راوځو او بیا فورا کور ته واپس لاړ شو، لاس ووینځو په صابون سره په ډیټولو سره او د هغې چې کوم دی نو مونږ اهتمام وکړو. نو دا به زموږ دپاره فایدهمني حکومت چې کوم څیزونه ذکر کړي دي هغه زموږ د خیر دپاره دي، زموږ د فایدې دپاره دي. دا څیز موجود دی. الله جل جلاله دې مونږ ټولو مسلمانانو ته پناه راکړي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه شان د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې طاعون خور شوی و. طاعون هم داسې وبایي مرض و چې هغه به چېرته لګېده نو نسلونه هغې ختم کړي و، په زرګونو خلک چې کوم دی نو د هغې شکار شوي. خو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو کوم یو کس چې هغه په داسې علاقه کې موجود دی چې هغه طاعوني علاقه ده، طاعون هلته لګېدلی دی، نو هغه دې د هغې نه نه راوځي. کوم کس چې هغې طرف ته اراده کوي د تلو نو هلته کې دې نه ځي. د هغې وجه هم دا ده چې د طاعون د وجې نه هسې نه چې دغه طاعون والا بیماري پیلاو شي او نورو مسلمانانو ته ولګي او تکلیف هغې ته ورسي. دقه شان دا بیماري ده چې مونږ خپل حفاظت وکړو، هغه ځایونو ته هم نه ځو چې کوم ځای کې مونږ ته پته ولګي چې دا سیز خور شوی دی، او نه هغه ځای کې د هغه ځای نه راځو چې کوم ځای کې دا مرض خور شوی دی. نو الله تعالی دې مونږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله جل جلاله دې مونږ ټول مسلمانان د دا قسمه وباانو نه امن کې وساتي. د دغې سنت دعاګانو ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. دا قسمه دعاګانې د دې مونږ اهتمام وکړو او د خوف او د ویرې شکار نشو، بلکې خپلې حوصلې د الله جل جلاله په ذات باندې مکمل یقین سره په دې شان وساتو چې الله جل جلاله به مونږ ته حفاظت راکوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.